पारा नंबर 19 सूरत नमल आयत नंबर 41 आयत नंबर 42 सफ़ा 606। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा जाअत क़ील अहाकज़ा अर्शुक क़ालत कअन्नहु हू वऊतीनल इल्म मिन क़ब्लिहा वकुन्ना मुस्लिमीन वसद्दहा मा कानत तअबुदु मिन दूनिल्लाह इन्नहा कानत मिन क़ौमिन काफ़िरीन। क़ील लहा उद्ख़ुलि الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءت بیا هر کلا چراغ لدا قیل نویلشو اهاکذا عرشک ایدا شانتی استا تخت قالت دی اویل کأنه هو لکه چې دا هم هغه دی فوتینا العلم منکر کړی شوی علم من قبلها مخکې د دینا وكنا مسلمين او من مسلمانان راغلو وصدها او منکڑی ودا ما كانت تعبدو هغس چی عبادت کولو دی من دون الله سوا د الله تعالینا انها كانت داود مخکنا من قوم كافرين لكافرانو د قومنا قيل لها دیتویلشو ادخل السرحا داخل شاپ دی محل کی فلما رأته پس کلا چی دی اکتو دا محل حسبته نگمانی اکپهاغی لجتن دجور ابو وکشفت عن ساقیها او سرگندی کی خپلی پندی وقال سلیمان علیہ السلام وی انه صرح ادا یو محل دی محمرد زلیدن کے دے من قواریر جوړ شوی دی د شیشینا قالت دی اوی ربی ای زما ربا انی ظلمت نفسی ما ظلم کړی په خپل ځان واسلمت او اسلام مې راوړو مع سلیمان سلیمان علیہ السلام سره لله رب العالمین فالله باندې چې رب العالمین دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د بلقیس او د سلیمان علیہ السلام د واقعی اخیری حصہ اغا په مذکوره آیاتونو مبارکو کې اغا ذکر شو چې بلقیس اغا د خپل لښکر سره باقاعده را روانه شو او دی وی چې د سلیمان علیہ السلام نبوت منل او د الله تعالی په ذات باندې ایمان راوړل دا هغه ضروری دي. نو دی التنا د ایمان راوړلو فیصله وکړه. سلیمان علیہ السلام د الله په حکم باندې خپل یو معجزه ښکاره کړه چې د هغې د راتلو نه مخکې د هغې تخې هغه حاضر کو او په هغې کې ما تاسو ته اقوال هغه ذکر کړه د مفسرینو حضراتو چې هغه تخت چا راوړی. نو بعضی حضرات وی جبریل علیہ السلام راوړو، بعضی سلیمان علیہ السلام یادی په معجزې سره هغه ته راوستلی شو، او بعضی وی آصف ابن بلخیه چې دا د سلیمان علیہ السلام د خاندان نه یو ولیو او الله تبارک وتعالی ورته لوی کرامت ورکړو. د کرامت په ذریعې سره الله تبارک وتعالی هغه راوستو. بیا چې کله دا تخ رالو نو تر اوسه دا تخ راورسېدو او بیا د دینه بعد بلقیس سره د لښکرو هغه د سلیمان علیہ السلام حکومت ته
او بیا شاهي محل ته هغه داخله شوه هلته د هغې تخت موجود نو اوس الله تبارک وتعالی دا حصہ د دې واقعي هغه ذکر کوي او بیا د دې بلقیس ایمان هغه ذکر کوي چې په سلیمان علیه السلام باندې باقاعده ایمان راوړو یعنی ایمان ظاهر کو ورنه ایمان خو یې هلته هم راوړی کله چې دا راتله نو دې د ایمان اعلان هغه کړی نو کله چې دا راغله نو سلیمان علیه السلام د طرف نه خدا حکم شوی و چې د دې دا تخت بدل کوي لکه پرون چې ما عرض وکړو چې د دې دا مقامات د جواهرو او د سره زر چې پې لګېدلي دي په کم هیئت او طریقه باندې جوړ شوی دی نو دې کې لږه تبدیلي راولی سلیمان علیه السلام د دې امتحان اغوښتو دې ځای کې د دې بلقیس او د سلیمان علیه السلام چې کوم ملاقات شوی په دې کې یو څو خبرې هغه ضروري دي اول خو هغه ظاهره ترجمه تاسو ته ذکر کومه او بیا په دې کې چې کوم دی نو لږ تحقیق دی په هغې باندې ځان پویول پکار دي یو ظاهره ترجمه هغه خدا ده چې سلیمان علیه السلام د دې بلقیس دوه امتحان اخلي یو دا امتحان چې د هغې تخت او هغې هیئت او شکل یې ورته بدل کو تخت هم هغه دی خو د هغې د پاسه چې کومې کرسۍ کم سره زر جواهرات وغیره جوړ کړي شوي لګېدلي دي نو هغه یې تبدیل که یو دا نو سلیمان علیه السلام د دې امتحان واغوښتو ورته وي چې دا ستا تخت دی نو دې داسې جواب ورکو چې نه او نه نه کانه هو معنا دا گویا دا د هغې غوندې دی یعنې درمیانه جواب یې ورکو بادشاه خو دو ټوک خبره هېڅکله هم نه کوي هغه داسې خبره همیشه کوي چې ذو وجهین وي دوه طرفه لري یو طرف ته هم صحیح کېږي بل طرف ته هم صحیح کېږي خو سلیمان علیه السلام ویلی وی چې نه دا هغه نه دی نو دې به وي ما خو دا نه دي ویلي چې زما هغه دی خو ما وی د هغې غوندې دی خو سلیمان علیه السلام وی دا خو هغه مونږ راوړی دی نو دې به دا ویلو چې ما خو انکار هم نه دی کړی نو دې داسې دو ټوک خبره وکړه چې هغې کې دواړه امکانه کېدی شو نو گویا دا په دې امتحان کې کامیابه شو په دې یو امتحان کې خدا هغه چې کوم دی نو کامیابه شوه دویمه ده چې اوس سلیمان علیه السلام د دې یو بل امتحان اخلي تر اوسه پورې د دې اکرام وشو او باقاعده د دې ایمان ظاهر خو وروستو به دا چې کوم دی نو باقاعده اعلان کوي چې اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین نو سلیمان علیه السلام یو حکم وکړو یو جوری اوبه وي لکه څنګه چې د بادشاهانو په محلاتو کې او په کورونو کې باقاعده خشته اوبه وي نهرونه وي صفا چینی وي یو خشته صفا چینه یا جوری اوبه هغه وي نو سلیمان علیه السلام حکم وکړو پیریانو ته چې اچانک په دې باندې د شیشې یو فرش واچوي د شیشې فرش چې انسان په دې باندې تېرېدی شي باقاعده داسې مضبوطه شیشه لکه اوس خو دا عام شو باقاعده ښکته اوبه بهیږي بره پرې بس خلک ګرځي خلک وایي جوړ په اوبو باندې ګرځي هغې میس کې شیشه اچولي وي اوس خو عام طور سره هر ملک کې باقاعده دا کېږي د تفریح په مقاماتو کې په غرونو کې چې کوم دی نو خیال مو کړی د شیشې لارې جوړې کړي دې طرف ته هم شیشه لګولي ښکته هم شیشه لګولي هر طرف ته هم چې کوم دی نو شیشه لګولي بر هم شیشه لګولي د هر څیز نه هغه چې کوم دی نو محفوظي مضبوطي کلکې شیشې هغه چې کوم دی نو لګېدلې وي په سوونو خلک هغه پرې روان وي د ماتېدو خطرې هغه نه وي نو دغه شیانتې سلیمان علیه السلام هم حکم وکړو چې په دې اوبو د پاسه شیشه واچوي مضبوطه شیشه کلکه شیشه چې دا دوی په دې باندې لږ وګرځي دې کې د سلیمان علیه السلام څه مقصد دی نو هغه مقصد تاسو ته واضح کومه نو کله چې دوی په دې باندې ور روان شو نو سلیمان علیه السلام دې بلقیس ته وویل چې ته په دې شیشه باندې شیشه خو یې ورته ونه وي خو ته یې ورته دې ځای باندې ورځئ دې ځای باندې ورځئ دا حیرانه شوه چې دا خو ما په اوبو باندې ورولي نو دې ځای کې اوس لږ ځان پویول پکار دي دا دی اوس سخت دی دې ځای باندې ځان پویول پکار دي دا قرآن مجید الله تبارک وتعالی موږ او تاسو ته یو عظیم کتاب را کړی او ډېره لویه ګنجینه او ډېره لویه خزانه ده کاش چې موږ د دې سره محبت کړی وی که نه او دا مو زده کړی وی دا موږ د مشران خو ډېر زیات ښه دي څه ناڅه د قرآن مجید سره به رابطه وه لیکن نن سبا نوجوان د قرآن مجید سره رابطه نشته د موبایل سره رابطه ده نو د دې قرآن مجید ترجمې هغه چې کوم دی په دې موبایلو باندې زده کوي یا د قرآن مجید خبرې هغه چې کوم دی نو باقاعده په دې نیټ باندې سرچ کوي لګیا وي ګوري نو ټول په خطا وي ټول په غلطه باندې تاسو ته څو ځله ما چې کوم دی نو ذکر وکړو چې دا څومره زیات خطا کېږي که نه دا ګوګل خطا کېږي دا چیټ جی پي خطا کېږي دې کې داسې ترجمې وردننه کړي چې هغه ترجمې په دې قرآن مجید کې دننه یهودیانو کړي دي ګوره دا ساتئ اسرائیلي روایات ورته وایي او هغې ته ډېر لوی فهم او پویه پکار ده د قرآن مجید د هغې خبرو زده کولو دپاره
عام هغه نه زده کېږي، نه د موبایل نه زده کېږي، نه د یو تفسیر نه زده کېږي، نه چې کوم دی نو د چیټ جی پي وغیره نه زده کېږي. هغه به یو استاد ته کښېني او د هغه نه باقاعده هغه زده کوي. هغه استاد به هم د ځان نه نه وي زده کړی، نه به یې د تفسیر نه زده کړی، هغه به د استادانو نه زده کړی وي. په سلسله سره به دا را روانه وي، په سند سره به دا خبره هغه را روانه وي. دې قرآن مجید کې بعضې ځایونه داسې دي چې مونږ یې ظاهرو الفاظو ترجمې ته ګورو که نه، او انسان پې ظاهرا نظر واچوي، کفر ته یې رسوي. د الفاظو ترجمه چې تر څو پورې استاد نه نی ویني، کفر ته باقاعده رسوي. چېرې دا وګوره دا څنګه قرآن مجید کې الله تعالی داسې خبره ذکر کوي، خو بیا چې جرړې ته ورکوش شي نو بیا به دې بې اختیاره چې کوم دی نو د سترګو نه اوښکې روانې شي، او بې اختیاره به دې زړه ووایي چې واقعي دا د الله کتاب دی، دا د الله کتاب دی. دا قرآن مجید الله تبارک وتعالی دا د عربو په طریقه باندې نازل کړی دی، او دې کې هغه محاورات استعمال دي چې کم محاورات هغه عربیان استعمالوي په خپل منځ کې. لکه موږ پښتو کې یو کتاب لیکو نو د پښتو باقاعده هغه چې کم متلونه وي هغې ته هم پکې موږ اشاره کوو. د پښتو یو متل ته پکې باقاعده موږ چې کم دی نو هغه اشاره وکړو. لکه مثال په طور باندې موږ چاته وایو که نه چې ما خوراک نه دی کړی، نو وایي سکلی شی مې سکلی هم نه دی، یا خولې ته مې اړو ستلی نه دی، یا مثال په طور باندې داسې یو کنایه لفظ هغه ذکر کړو، معنا دا وي چې خوراک مې نه دی کړی، مقصد یې دا وي چې خوراک مې نه دی کړی. یا مثال په طور باندې داسې یو بله خبره ذکر کوو، نو ممکن الله تبارک وتعالی هم داسې ذکر کوي. مقصد مې دا دی چې دا قرآن مجید کې بعضې ځایونه داسې دي، ټول نه، بعضې ځایونه هغه پکې داسې دي چې د هغې ظاهره ترجمه وشي او انسان د یو استاذ نه هغه زده نه کي، نو هغه ظاهره ترجمه دومره خطرناکه وي چې انسان د اسلام په ځای باندې کفر ته رسوي. او یهودیانو په دقه ځایونو باندې محنت کړی دی، په ډېرو ځایونو کې یهودیانو په دقه ځایونو باندې باقاعده محنت کړی دی. تاسو وایئ چې یهودیانو قرآن، نو دا ناشنا خبرې نه دي، دا باقاعده اوس خو چې کوم دی نو واضح شوې په دې نوخار کې اوس هم یو امام ونیولی شو او هغه چې کوم دی نو د انګریزانو ایجنټ، انګریزانو څومره وخت امامتي اوس دا ماته چا ووي کال نیم به وی کېږي په دې نوخار کې وایي امامتي کوله ښه دا د چوڼۍ جومات خو هر چاته یاد دی، په فوج دغه سره چې کومه د چوڼۍ جومات ورته وایي که نه، د لال کورتۍ جومات ورته وایي که څه ورته یا وړوکی غوندې جومات دی، هلته کې ما لیدلی دی په خپله باندې. په دې کې یو امام و حضرت شیخ صاحب رحمت الله علیه به موږ ته وایي شیخ شریف شاه صاحب 12 کاله امامتي کړې وه، او بیا چې کوم دی نو لاړو او هلته نه بیا ټلیفون وکړو اسرائیلو نه چې خپل تصویر راواستلو چې ګیره میره یې خرولې وه، 12 امام مقتدیانو ته وایي 12 کالو مونځونه مو راوګرځوئ. زه خو یهودي وم، هغوی ګورې په موږ دونه محنت کړی، داسې کسان یې په موږ کې پیدا کړي دي، دا خو چې کوم دی نو ګورې دوکه نه شو. نو هلته باقاعده داسې یونیورسټیانې شته، داسې یونیورسټیانې شته چې موږ خو بخاري شریف صرف وایو او ترجمه یې زده کوو او مسائل او تحقیقات یې زده کوو، هغه یې په حفظ یادوي، په حفظ یې په یادوي چې د دوی میز ته به تاسو ورځئ، دوی ته به بخاري شریف ورځي خو یاد به ورته نه تاسو ته به یاد نه خلک به تاسو نه متاثر وي. داسې شته باقاعده، داسې مسلم شریف، بخاري شریف، ترمذي شریف، قرآن مجید دا باقاعده په حفظ پې یادوي او دا وایي پې باقاعده. نو دې ځای ته اوس ګورئ، دې ځای ته اوس تاسو ته زه راځم چې کله دا بلقیس دې ځای ته ورتله، ٹھیک شو جی، نو ظاهر ترجمه د قرآن مجید څه ده؟ وکشفت عن ساقیها، دې خپلې هغه پنډۍ ښکاره کړې او دغه چې کوم دی نو اوچت که شلوار یې هغه اوچت کړو، لکه اوبو ته دې خو یې زه اوبو ته ورځم، د پاسه پې شیشه وه. نو دلته اوس یهودیانو فایده اخیستې ده، دلته زموږ کار کېږي. نو وایي سلیمان علیه السلام په بلقیس مینو، او سلیمان علیه السلام په بلقیس مینو، وایي بلقیس ډېره حسینه وه. نو سلیمان علیه السلام سلیمان علیه السلام ته چا ویلي چې دا ډېره خشته ده خو د دې په دې پنډو باندې غټ غټ ویښته دي. سلیمان علیه السلام وایي چې دا ویښته به موږ څنګه معلوم کړو؟ نو د هغې دپاره یې وایي دا هیله وکړه چې په دې اوبو یې شیشه واچوله، دا به وایي جوړ اوبه دي هغه به اوبه نه، دا چې ورځي نو خامخا شلوار به اوچتئ، نو ما ته به پته ولګي. دا اوس د یهودیانو او دې ځای سره صحیح کېږي، ترجمې الفاظو ته ګورئ که نه، دا ورسره صحیح کېږي. دا د یهودیانو ترجمه ده که دا چا وکړه د اسلام نه به لاس ووینځي، ځکه د سلیمان علیه السلام غوندې عظیم پیغمبر د هغه په شان کې به دا ګستاخي وکړي چې هغه په یو ښځه باندې مین دی، او د انبیاء کرامو نه دا کار نه کېږي، دا یاد ساتل پکار ده. دا زموږ عقیده ده چې انبیاء کرام د نبوت نه پیله، د نبوت نه بعد د وړې او لوی ګناه نه معصوم وي، محفوظ نه، معصوم. محفوظ خو دې ته وایي
چې د یو کس په ذهن کې یو کار راتلی شي میس کې څه حایل پیدا شي میس کې څه پرده پیدا شي څوک ورته الله تعالی را مخې ته کړي چې دی دا ګناه ونه کړي صحیح ده جي یا چې کوم دی نو په ده باندې څه بیماري راولي چې دی دا ګناه ونه کړي دې ته محفوظ وي معصوم دې ته وایي چې د هغه پړه کې د ګناه تصور پیدا کېږي نه لکه معصوم زموږ د ماشومان د هغوی په ګناه کې د پړه کې د ګناه تصور هغه پیدا کېږي نه هغوی په پړه کې د ګناه هغوی پوهېږي نه هغوی ته دا خبرې سړی کوي نو هغوی په دې باندې نه پوهېږي نو دقه شانتي د پیغمبر ذهن دومره صفا وي د هغوی ذهن کې د ګناه سوچ راتلل یو انسان دی دا وایي یو انسان یو عام مسلمان چې څه نه څه دین سره رابطه وي که نه جي او هغه یو پردی ښځې متعلق داسې کولی شي لکه پیغمبر چې دلته سلیمان علیه السلام چې کړي هسې خپل زړه کې دې سوچ د یو پردی ښځې متعلق داسې کولی شي لکه څنګه چې دلته سلیمان علیه السلام او کوم چې یو عام انسان او مسلمان یې نشي کولی د الله عظیم پیغمبر به څنګه وکړي خو دلته کې یهودیانو کار چلېدو نه هغوی خپل کار چلولی داسې ډېر ځایونه داسې ډېر ځایونه داسې دي یو عالم او هغه هم د دې یهودیانو هغه چې کوم دی نو هغوی نه متاثر او ایوي دا مولیان چې دي د دارالعلوم دیوبند او دارالعلوم حقاني دوی قرآن مجید کې تاویلونه کوي او خپلې ترجمې صحیح ترجمې نه کوي نو زمونږ یو استاد هغه ورته وایي که صحیح ترجمه وکړو که صحیح ترجمه چې کوم د لفظ ترجمه ده او مونږ پکې تفسیرونه ونه ګورو او مونږ ستاسو ترجمه وکړو که نه جي نو قرآن مجید کې الله تعالی یو ځای کې فرمایي من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرة اعما څوک چې دنیا کې ړوند دي آخرت کې به مړوند دي نو د دې د لفظ ترجمه خدا ده چې څوک دنیا کې ړوند آخرت کې به مړوند دي نو چې دنیا کې ړوند دي آخرت کې ترجمه خو دا شوه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي څوک چې دنیا کې ړوند شو الله به د دې بدله کې جنت ورکوي اوس وایه د دې حدیث او د دې قرآن به څه کوو خپلو کې خو مناسبت نه جوړېږي پوهېږي که نه جي الله تعالی وایي چې څوک دنیا کې ړوند شو آخرت کې به مړوند دي او آیت حدیث مبارک څه شی دی حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي صحیح حدیث دی چې چا نه الله دنیا کې د سترګو نعمت واغوښتو د دې بدله کې به آخرت کې ورته جنت میلاوېږي نو اوس خو نه برابرېږي نو د دې معنا دا نه ده چې څوک دنیا کې ړوند آخرت کې څوک چې دنیا کې ړوند د قرآن د هدایت نه د دې دا معنا ده د ړوند دا معنا چې سترګې نه وي د ړوند دا معنا نه چې د قرآن مجید د هدایت نه څوک ړوند هدایت قرآن یې نه وي اغوښتی او په ګډو وړو باندې سرو نو فهو فی الاخرة اعما هغه به آخرت کې چې پاسي نو ړوند به راپاسي دا معنی مراد نو د دې صحیح ترجمه اوس څه شوه د دې صحیح ترجمه مفسرینو حضراتو دا لیکلي ده چې کله د دې د الفاظو ترجمه نه ده مراد ښه دي د دې معنا دا ده دا د قرآن مجید د عربیانو په محاوره نازل شوی چې کله دا بلقیس دی باندې ور روانه شوه نو دا دهشت زده شوه ویرېده رارستو شوه ویرېده رارستو شه صحیح شو جی یو انسان چې ویریږي که نه جي د هغه خپل ځان راغونډ کړي دا نه چې مثال په طور باندې پنسې اوچتې کړي نعوذ بالله او دا کمې خبرې چې دي ویرېده او ډارې کې څه ویلې اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین ګورئ دلته الله تبارک وتعالی ناشنا خبره کوي چې دا د اوبو دا خبره دې څنګه ولیده او دا پوه شوه چې یاره دا خو شیشه ده او سلیمان علیه السلام پې ور روان شو نو د دې نه پس دی چې کوم دی نو څه ویلي ما په سلیمان علیه السلام باندې ایمان راوړی نو دلته کې ګوره د یهودیانو د ترجمه معلومیږي چې غلطه ده د دې د اسلام سره اوس څه تعلق د دې خبرې د اسلام سره خو څه تعلق نو د دې دا تعلق سره دی جوړ کړو د بلقیس ذهن ته راغله خو بادشاه پاتې شوي وه چې څنګه دې ځای کې خطا شومه داسې مخکې خطا شوي ومه چې څنګه دې ځای کې خطا شومه چې زه ویمه جوړې اوبه دي نه هغې د پاسه شیشه ده همدقه شانتې مخکې خطا شوي ومه چې ما د نور عبادت کولو نو ما وی جوړ دا خدای دی نه خدای خو د دې نه اخوا دی لکه دلته چې څنګه خطا شوي ګوره اوس قرآن مجید خوند دې وکړو کوي نو اوس مزه لګي د مسلمانانو ترجمه کې مزه وي د یهودیانو ترجمه کې مزه ني دلته کې دا څه وایي څنګه چې په دې ځای کې خطا شومه چې زه ویمه جوړې اوبه دي او هغه شیشه ده همدقه شانتې مخکې خطا شوي چې ما د نور عبادت کولو نو ما وی جوړ دا خدای دی حالان کې خدای خو د دې نه اخوا دی خو د دې نه اخوا نو بهرحال الله تبارک وتعالی دا واقعه ذکر کا دې کې مفسرینو حضراتو هغه چې کوم دی نو دا خبرې لیکلې دي او دا خبرې هم لیکلې ده چې سلیمان علیه السلام د دې پردۍ ښځې سره خبرې څنګه کړې دي خبرې نو هغه شریعت کې د دې ښځې سره خبرې هغه جایز وي لکه د اسلام په شریعت کې هم په اول د اسلام کې دا جایز وو چې پردۍ ښځې سره د ضرورت خبرې هغه کولی شي د نبی علیه السلام مجلس ته باقاعده زنانه راتلي
اخوا به مخ کو پرده به نور نه و بس دا و پرده وه چې اخوا به مخ کو مخ پې کولاو او تپوس پې باقاعده کولو د نبی علیه السلام مجلس کې به صحابیات یې ناستې وي خو سړي به داسې ناست وو لکه دا مونږ چې ناست یو بل ته مخ کړی دی او ښځې به شاته ناستې وي اخوا به مخ کړی تپوسونه به کول دا اول د اسلام کې هم جایز وو بیا وروستو حضرت عمر صاحب وي جي دا خبره مونږ ته خوند نه راکوي نو الله تبارک وتعالی وی چې حضرت عمر صاحب خو ډېر غیرتي دی بالکل دا خبره صحیح ده نو الله دا آیتونه د پردې را نازل کړ نو دا اول شریعتونو کې جایز وو قیل فلما جاءت کله چې دا راغله قیل نو ویلی شو اهکذا عرشک آیا دغه شان دی ستا تخت قالت دی اووی کانه هو گویا دا هغه دی ووتینا العلم او راکړی شوي وه مونږ ته پویا دی وي من قبلها رستو د دینه وکنا مسلمین او مونږه مسلمانان راغلي وصدها او منع کړي وه دا ما كانت تعبد هغه انور چې دې د هغې عبادت کولو من دون الله د الله نه علاوه انها كانت من قوم کافرین دا مخکې نه د کافرانو د قوم نه وه قیل لها ادخل السرح وویلې شو دې ته چې داخله شه دې محل ته فلما رأته هر کله چې دې دا محل ولیدو حسبت ولجتن نو ګمان یې وکړو په هغې باندې د جوورو اوبو وکشفت عن ساقیها دې شزده شوه د الفاظو ترجمه یې بدله ده د الفاظو ترجمې ته به یې نه ګورو عربیان چې ویریږي نو هغه چې کم دی نو دا جامې کلکې ونیسي ویریږي نو دک شان وکشفت عن ساقیها قال وی سلیمان علیه السلام انه صرح دا یو محل دی ممرد نو ځلیدونکی دی من قواریر د شیشې نه جوړ شوی دی قالت دی وی ربی انی ظلمت نفسی یا الله ما په ځان ظلم کړی چې د انور عبادت مې کولو څنګه چې دلته خطا شوم داسې مخکې خطا ومه واسلمت ما اسلام راوړو مع سلیمان علیه السلام سره بالله رب العالمین په الله تعالی باندې چې رب العالمین دی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف رسوله خاتم أنبيائه وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله ذنبنا هنا معاف يا الله د ټول مدګونه هنا معاف يا الله موږ اخلاص نصیب فرمای استقامت را نصیب فرمای القرآن مجید او احادیث مبارکه او صحیح فهم او عمل را نصیب فرمای اخلاص او استقامت را نصیب فرمای یا الله سم نبی واران دي ټول ته شفای کامله عاجله نصیب فرمای حاضرینو کې سامعینو کې د چا څه مشکلات دي خدای ټول مشکلات ختم فرمای سم نبی واران دي یا الله ټول ته شفای کامله نصیب فرمای رمضان المبارک را روان دي خدای د ټول حاجات ضروريات د خپل عالی در نه برابر فرمای د خپل وی در نه برابر فرمای یا الله د چا څه کمې ده د خپل در نه یا الله پوره فرمای وصلی الله تعالی علی خیر خلقه